خاجی دا مرګري ته بیماری ده د دې دا سلسلبول بیماری الله دې صحت نصیب کی او الله دې دینه زر تر زر صحت جوړ کی د دې دا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون دا 12 سپارہ کی سورۃ یوسف کے آیت تے فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون دا ہر مانزه پس یوش پیری وی انشاءاللہ خدای پاک به حفاظت نصیب دا خو یو ملګری سوال لیکلی دی چې زمونږ په دې خواوشا جماعتونو کې بعضې علماء کرام داسې دي چې هغې په لزوم سره د سنتو نه بعد دوه دعاګانې کوي یو ځل لاس پورته کی سنتو نه بعد دعاو کی بیا دوباره بیا دعا کوي او که د هغې څوک داسې وي چې نایبین وي یا مقیم طلبایي هغه یو دعا وکړي یا ونه کړي نو هغې ته قارېږي ملامته کوي نو دا داسې خبره ده چې دا دعا د دغه هیئت باندې که څوک اسې کوي نو جایز دي خو که طریقې د التزام باندې کوي لکه د سوال کې د ملګري بالالتزام لیکلی دی بالالتزام مطلب دا چې دا دعا لازمه نه ده خدای چې کوم دی لازمه ګڼي نو هر هغه عمل چې د عبادت د جنس نه وي او هغه لازم نه یو سړی لازم وګڼي نو دې ته بیا بدعت وایي دا ګناه ده نو لازمه ګڼل نه دي پکار بدعت ته او کاسې یو سړی عادت کوي نو ودي کی نکیر پې مه کوئ خو که هغې لازمه ګڼي نو بیا ښه خبره نه ده او دا مسله د پخوا نه همداسې را روانه ده مختلفو ځایونو کې څوک 2 دعاګانې کوي څوک 3 دعاګانې کوي څوک نه کوي زما خو خپله رایې دا ده چې څوک یې نه کوي ورته غږ مه کوه بس نه دی کوي او چې څوک یې کوي خاموش پې پاتې شه او په طریقه باندې هغه پوی کا خو 2 دعاګانې یا یوه دعا بعد سنت په التزام سره دا نشته دا کول نه دي پکار د دغې نه ځان ساتل پکار دي او دعا بل هر وخت کې کېږي د مانځه نه پس هم دعا کېږي تلاوت نه پس هم دعا کېږي ذکر د هغې نه پس هم دعا کېږي هغه ځان لم کولی شي هغه په هیئت اجتماعي سره یعنې په جمع سره هم کولی شي خو لازم ګڼل ټکی پکې بنیادي ګورې دا دی دې ته خیال کوئ که څوک یې کوي خو لازم یې نه ګڼي کله یې وکړي کله یې ونه کړي نو بیا دا لازمه نه ده لازمه دې ته وایي چې دی نه پرېږدي او که څوک یې پرېږدي نو هغه ته قارېږي بد ګڼي نو دا بیا ښه نه ده د دغې نه ځان ساتل چې کوم دی نو پکار دی